السلام علیکم کتونکو ډاکټر سید حسین شاه صاحب خو راغلی و دلته کې راځي چې نن ډاکټر صاحب د کډنی سټون په باره کې لږ انفارمیشن حاصل کو. السلام علیکم ډاکټر صاحب. وعلیکم السلام بچو. ډاکټر صاحب موږ له د کډنی سټون په باره کې لږ خبرې وکړئ جی. ها بچو د کډنی سټون په باره کې تاسو وایي نو په هومیوپیتیک کې د کډنی سټون لپاره ښه زبردست علاج دی، خو زما دا کم مینوال چې دي کم فالوور چې زما کم دي کم اوریدونکي چې زما کم دي هغه ته زه یو میسج کنوی کول غواړم ستاسو د دې میډیا په ذریعه باندې چې یاره نن سبا د یخنۍ موسم دی او زمون چې کم د کډنی سټون مریضان دي یا جنرال مریضان دي نو هغه اوبه نسکي هغه چېرې دا اوبه چې موږ سکون بیا موږ اودس نشو ټینګولی موږ بار بار واړه بول لازم موږ ته مسلې دي یخنی ده نو اودس کول ګران دي په یخنۍ کې او واړه بول کول ګران دي. لکه مسلمانه ستا صحت ضروري دی که یخني ضروري ده؟ ستا صحت ضروري دی که بار بار واړه بول کول تا ته ګران دي؟ ستا صحت ضروري دی او کنه ته وایې چې نه لکه زه خپل ګردې تباه کول غواړم، مهرباني وکئ کم کسان چې د اوبو په دې یخنۍ کې د اوبو کمی خپلو ګردو ته راوستی دی مهرباني وکئ که هغه یخ اوبه نشي څښی ځان له ګرموئ ځان له تړمې اوبه څښئ، خو مهرباني وکړئ چې اوبه خامخا څښئ، کم سے کم 9-10 ګیلاسه اوبه د ورځې خامخا پکار دي. په دې کې د ګردو د کمزوري کېدو مسله راځي، په دې کې د کډنی سټون، په دې کې د ګردې د درد مسله راځي، دې نه علاوه سټروک خطر پکې هم شته چې اوبه موږ کمې کړو. نو مهرباني وکړئ او د خپلې د اوبو دا سیستم چې دی دا لږ روان کړئ او اوبه خامخا په دې د ژمي په دې موسم کې څښئ. خیر ده که تاسو د تکلیف تېر کړئ واړه بل راځي نو خیر ده وکړئ، که تاسو ته پرس اودس کول ګران دی خیر لږ تکلیف تېر کړئ او په یو خوب باندې تاسو کې پای کې ثواب هم ډېر دی. خیر ده په یو خوب تاسو کې مسلمانه او بل دا چې د هغې لپاره ټریټمنټ په هومیوپیتیک کې مختلف میډیسن شته نو چې هغه د علاماتو په بنیاد باندې موږ ورکوو چې اوس فرض کړئ یو سړی په کډني د هغه په رایټ کډني کې دی په لیفټ کډني کې دی که نه سټون څومره دی په کوم ځای کې دی په څومره مقدار کې دی که نه نو په هغې حساب هغه په هومیوپیتیک موږ میډیسن تیارو هغه ورکوو نو الله تعالی د هغې نه هغه ګېټۍ وباسي. ډېر شي مریضان الحمدلله زمونږ الله پاک ښه کړي دي په دې باندې. خو بیا هم تاسو دا یو خبره کوم چې د اوبو ضرورت ګردو ته ډېر سیوا دی. ډېره مننه. اباد اوسئ. د مزید ویډیو لپاره تفصیلي ویډیو لپاره زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کوئ او هغه کتل ضروري دي ستاسو لپاره. پای کې تفصیلي ویډیو په دې ټولو خبرو باندې شته. جزاک الله خیر. ډېره مننه.